أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الله أجمعين. اما بعد، مؤمنین کرام، مسلمانان عزیز، تاسو خدمت کې ما گذشته درسونو کې امامت او د امامت والا اهمیت و خیل څه اسلام د پاره امامت څوره اهم ده. امامت دوره اهم ده چې امامت باعث اتحاد ده. او امام د پاره څه شی ضروری دي؟ امام د پاره علم ضروری دی. علم سره سره علم الیقین ډیر ضروری دی. اسمت ورپاره ضروری دی، چونکه هدایت کوي. هدایت لپاره اسمت او علم ضروری دی. کچېره علم او اسمت ورسره نو هغه له هدایت نه هغه زلالت جوړي، بیا گمراهي جوړي. امامت یو منصب او مقام الهی دی. الیکشن سره دغه نکیږي. او بل خبره کوم قرآن آیات م ذکر کړو، امام عوام او خالق مانس کې، مخلوق و خالق مانس کې واسطه فیض ده، وسیله فیض ده. فعل الخیرات، اقام الصلات و ایتاء زکات، دا څه کوم دی؟ دا د امام والا کار دی چې دا معاشره کې اجرا کی. دا د ورسته ټولو درسونو خلاصه. اوس امامت تعریف کو څه امام د څه شی؟ امامت مدوره ذکر کو. د دې څه شی دا اندوره ضروری دی. اول برا شو اهل سنتو طرف ته. اهل سنت امامات څه شي ته وایي؟ اهل سنتو نږدې د امامات والا معیار څه دی؟ مقامی څه دی؟ منزلتی څه دی؟ امام سعد الدین تفتزانی یو بهترین متکلم د اهل سنت تیر شوی دی. غا شرح المقاصد کې غا ویڅ الامامه رئاسه عامه فی امور الدین والدنیا خلافه عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم. امامت ریاست ته، زعامت ته، زعامت عام ده، مشری ده. مشری امامت یو مشری ده، خو عامه مشری ده، خاصه نه. ګوره مولا خاصه ده، مولا اصول دین ده. دوی څه نه، امامت یو عامه غونډه مشری ده، امور دین کې او دنیا کې، دین والا امور کې او دنیا والا امور کې. خلافتا عن النبی، پیغمبر دغه کې خلافت کې، یعنی پیغمبر نه بعد یو داسې کاس وي چې پیغمبر پساره امور دین و دنیا اجرا کی، جاری کی، اعمال او خلکو ته دعوت ورکی، اعمال اور باندې وکي او ټول امور خپل کنټرول کې ونیسي. د تدویل شي امام او د دا کوم دا سیستم دی، دا امامت سیستم دی. دا د اهل سنت والا تعریف دی. تعریف کوم امامت دا تقریبا جوړه جامع تعریف انداده. ویلا ابو الفرج اصفهانی یا نور کوم علما دي ارچ خپل تعریفونه کړي دي. مثلا شاه ولی الله دهلوی، عبدالعزیز محدث دهلوی، تقریبا دیو قاضی ثناءالله پانی پتی ټولو تعریفونه کړي دي. ارچ ور به خپل بیان کړي دي. خدا تعریف کوم ما خواخ شمه تفتزانی ولا خواخ ش کوم دی ټول راجمه کړي. جامع دی او دغان دی. دی تعریف کې څو نقطې ما نوٹ کړي دي. الامامت رئاستون عامتون، امامت زعامت و مشری ده، خو عامه مشری ده. ریاست ده د یوې جامعه د خلق ولا مشری ده. فی امور الدین و دنیا، امور دین کې یعنی څوره فروع دین دي، احکام معاملات دي یا احکام شریعتی څوره دي. دی امورو کې امام پکاره څه وکي؟ دخالت وکي، د خلکو باندې څه کې نافذ کی. او و دنیا والا کې امور دین خو مدرته خیالو څنګه معاملات دي، کغه شریعت احکام دي، کغه فقهي احکام دي، کڅ شې دي غټول غ امام اجرا کوي. ورسره امور دنیا والا دي. د کې مود اختلاف ته او شدید اختلاف ته. څنګه دیولا مطابق کوم اهل سنت بزرگان دي، جو یې امور دنیا کې بادشاہ راتلی شي، بادشاہ کنگ، جرنیل راتلی شي، چیف اف آرمی سټاپی اچانک قبضه وکي، مرشله وکي. دا خلیفہ دی، دیونه
سرپیچی حرام دی. صدر هم کیدی شي لکه پریزیډنټ وي یو ملک والا، وزیر اعظم هم کیدی شي، مارشاله کور کمانډران سره شي و مارشاله ولګي یو جارنل انډر کې یا بیا مختلفو صوبو والا کمانډران دغه کوي. نو دا کوم کسان دي یا قبضه مافیاوي لکه دغه شو معاویه امام حسن علیه السلام نی په قبضه باندې واخستو یا بیا سپریم کورټ والا کوم چیف جسټس ته قبضه ولګي. دا د اهل سنت والا قانون دی څنګه والا امور دنیا کې 10 کس امام جوړی دی شي، پیغمبر والا واسي 10 کس جوړی دی شي. دا د اهل سنت نظریه ده. ان شاء الله ته دی والا وضاحت به درته آینده جلسو کې وکم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.